اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ورونو، انشاءالله امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې. نن 15 سپټمبر ده او د سوموار ورځ ده او سهار ټایم ده د 9 بجو په باندې 9 بجو ټایم ده. نو نن دا دوباره په کور کې دا ویډیو جوړوم. نو د دغه د ماحول د شاته دا ډېر مې خوښ څه دغه دپاره د لباټۍ نه د باندې یعنې په کور کې په چھت باندې دا ویډیو جوړوم. نو غواړم چې نن په یو بل ټاپک باندې تاسو ته د هغه معلومات درکړم او هغه ټاپک ده اچ پایلوري د معدې یو ټسټ ده. د معدې یو جراثیم ده چې هغه ته اچ پایلوري ویل کېږي. نو نن به انشاءالله په هغه باندې خبرې وکړو. اچ پایلوري بیسیکلی یو رقم کې بکټریا ده چې هغه د ازمې په نالۍ کې او بیا ازمه خرابوي او دا د معدې نه بعد دا چوټې اند ته ځي. چوټې مثلا وړوکۍ کولمو باندې په سر باندې نو هلته دی چې علاج ونشي نو سوزش پیدا کوي او بیا چې کله دا شدیده شي نو د دغه له وجې نه د معدې کې ګیسټرو او د هغه نه بعد ګیسټرو کینسر هم پیدا کېږي ورته. نو د دغه علاج ډېر لازمي ده. نو اچ پایلوري بیسیکلی یو بکټریا ده. نو په دې د علاج په باره کې او د دې په ټسټو په باره کې به انشاءالله ټولې خبرې وکړو. لمر ډېر تیز ده او په سترګو مې لګېږي، د هغې وجې نه سترګې نسم خلاصولی، خو دا ماحول ډېر زبردست ده. د دغه دپاره دا ویډیو دلته جوړوم. نو ټولو نه مخکې به راسو د ده ټسټو ته چې کوم ټسټونه کېږي. په دې کې دوه رقمه ټسټ کېږي، یو اچ پایلوري انټي باډي ده او یو اچ پایلوري انټیجن ده. اچ پایلوري انټي باډي دا ټسټونه ځکه اول درته وایم چې په دې کې اکثره مریضان چې دي هغه د اخره پورې د خلک ویډیو نه ګوري. نو دا اهم خبره چې دا هغه به د ټسټو کې ده. نو خلک اکثره مریضان چې دي لا داسې ډاکټران چې هغه ناپوهه دي، لکه نام یې نه اخلم ځکه په یو دوه ویډیو کې ما د ډاکټرانو نام اخیستی و. نو په هغه کې بیا خلکو دا اعتراض کوو چې نه ته د موږ ډګري چالنج کوي او دغه ده هغه ده. نو د دغه دپاره چې کوم انناون ډاکټر ته مثال خالي به نامتایي ډاکټر ورکوم، نو هغه بیا خالي اچ پایلوري ټسټ درته ولیکي انټي باډي. نو بیا چې کله دوايي درکړي نو 2 هفتې بعد هغه 2 هفتې دوايي در باندې وخوري نو بیا درته یې چې ورسره بیا ټسټ وکړه. نو هغه بیا نوماري هغه ټسټ کوي، په هغه کې بیا هغه پازیټیو راځي. نو هغه ټسټ چې دوايي هم وخوري نو تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتو پورې هغه پازیټیو وي او بیا په خپله ورکېږي. نو د دغه دپاره مین ټسټ چې د اچ پایلوري انټیجن ده. باید چې اچ پایلوري انټیجن ټسټ وشي. هغه چونکې لږ قیامته ده، مریض هم ځکه ملا نه ورته تړي. نو اچ پایلوري انټیجن ټسټ چې 2 هفتې میډیسن وخوري، دوایي وخوري، د هغه نه بعد به بیا اچ پایلوري انټیجن ټسټ کوي. نو په هغه کې چې هغه نیګیټیو شي نو دا بل اچ پایلوري انټي باډي ټسټ چې دا دغه ته ضرورت نشته، هغه به بیا هم پازیټیو وي، خو اصل ټسټ چې دا اچ پایلوري انټیجن ده. دا مین خبره ده چې تاسو ته مې کوله او د ټولو نه مې اوله درته وکړه. ده کې باید څه خیال وساتل شي. بله خبر دا ده چې د دغه دا د څه شي له وجې نه دا جراثیم انسان ته ورځي. بیسیکلی خو یو دا آلوده اوبه چې مثال ناپاکې اوبه یي، دا ډېر غټ سبب ده د دغه. هغه نه بعد آلوده خوراک چې ده، یعنی بار دغه د بازاري خوراکو ذکر راځي، په دې کې هم دغه آلوده خوراک ورته ویل کېږي. نو دغه مین وجې د هغه نه چې کوم نفر په دغه بیماري باندې بوخت یي، مبتلا یې، نو د هغه له وجې نه هم یو روغ انسان ته دا جراثیم منتقل کېدی شي. هغه په دغه صورت کې چې هغه
انسان چې څوک ترې متاثره وي نو هغه په کچن کې مثال مړۍ پخوي دا کوي یا کوي د هغه له وجې نه هم بل عام انسان ته ورځي. نو لکه څرنګه چې ما درته وویلې چې د دغه بیماري باید چې علاج وشي که چیرې علاج ونه شي نو دغه جراثیم په کولمو باندې سوزش پیدا کوي. بعض وخت د هغې له وجې نه د معدې کینسر هم جوړېږي. اول السر جوړ شي چې د هغه علاج ونه شي نو بیا کینسر ته دا منتقله کېږي د معدې کینسر ته. په دغه کې ډاکټر سیده د دغه د علاج لپاره انټي بایوټیک لیکي. نو هغه انټي بایوټیک باید چې ښه په ټایم باندې وخوړل شي. د دغه دوه مین پوینټ دغه دی چې یو خو چې کوم دوایي تا ته ولیکي نو که چیرې هغه 3 ټایمه وي نو باید چې د 8 غنټو په وقفو سره وخوړل شي، او که چیرې 2 ټایمه وي نو باید چې د 12 غنټو په وقفې سره وخوړل شي. نو په دغه کې دغه خاص طور په دغه بیماري کې داسې باید چې ونه شي چې یو خوراک سړی وخوري، مثال یو ټایم دا بل خوراک وخوري 14 غنټې بعد، بیا دا بل خوراک وخوري 10 غنټې بعد، بیا دا بل خوراک وخوري ورځې پرې یې مثال 18 غنټې بعد. من په دې کې جراثیم چې ده هغه د هغه افزایش نشي دراولی. نو په دې کې د باقاعدګۍ سره میډیسن باید چې په ټایم باندې وخوړل شي او 2 هفتې مکمل وخوړل شي. نو دا د ډېره مین وجه ده. بل په دې کې ډاکټر چې ده هغه تا ته انټي بایوټیک درکوي. نو جراثیم چې دی هغه لکه تاسو ته چې معلومات ته مخکې مې درته وویل چې 2 رقمه دي. یو هغه جراثیم دي چې هغه د جسم دپاره د صورت دپاره مفید دي، او یو چې دی هغه نقصان دی. نو دا کوم مفید دغه ته پروبایوټکس ویل کېږي. نو دا پروبایوټکس چې دی دا په کولمو کې موجوده وي. نو کله چې تاسو انټي بایوټیک خورئ نو دغه ته نقصان ورسیږي، دغه هم ختمیږي. خیر چې کوم نقصان ده جراثیم د هغه هم ختموي، دغو ته هم لږکې نقصان ورسیږي. نو د هغو دپاره تاسې یو دیسي هغه ده چې په هغه باندې د هغه دا چې کوم پروبایوټیک دی یعنې مفید جراثیم دی د هغه ته نقصان کم سے کم نقصان چې باید ورورسي، د هغو دپاره تاسې مستې استعمال کوئ. نو مستې چې دی هغه پروبایوټکس دی نو هغه د هغو دپاره ډېر فایدهمند ده. نو مطلب مې دا د سفارشي کې سړی چې لږکې معمولي غوندې مریض شي نو انټي بایوټیک اخلي، انټي بایوټیک باندې ځان اخوي. نو انټي بایوټیک د صورت لپاره ډېر نقصان دی. ده اکثره ډاکټران چې دي نو اناون ډاکټران هغه بلکې اناون هم ډېر نامي ګرامي نو زر انټي بایوټیک درکړي چې باید مریض زر کور شي. خو هغه د وختي خو انسان زر کور کېږي خو د هغه دپاره نقصان ده. د دغه باره کې یو ځان ته ټاپک به انشاءالله جوړوو کوم چیرې په زړه وو نو دا یو ځان ته ټاپک ده او ډېر لوی ټاپک ده. په اخر کې به دا یو خو دا مایک چې ده د دغه کې چارج ختم شو نو چې چارج کوم یې ټیم پرې لګېده نو هلته تقریبا 10 بجې کېږي او د لباټرۍ ټیم کېږي. نو ما ویل چې یو ویډیو جوړه کړو د هغه نه بعد به بیا لیب ته ولاړ شم. نو دغه دپاره کېدای چې د غږ لږکې څه مسله وي، دا غږ لا څوکۍ لا شور خو به خیر راشي، لږکې ماحول زبردسته ده. نو دا یو مشکل ده. او څوک نوي نفر دا ویډیو اوري هغه چینل چې دا هغه سبسکرایب کوي، او څوک چې مخکیني دي را سره نو هغه دا چینل لایک کوي او نورو ملګرو ته هم شیر کوي چې دغه مفید معلومات په باره کې ټول خبر شي. نو زه به د اخر کې د دغه اچ پایلوري جراثیم شیپ یعنی شکل به په چاټ کې ورکم او یو ویډیو به هم ورکم. نو هغه ټوله وګورئ، په هغه کې به انشاءالله تاسو ته ډېر مفید معلومات حاصله شي. نو بیسیکلي اچ پایلوري چې ده هغه د معدې جراثیم ده چې هغه معده خرابوي. معدې نه بعد واړه کولمو کې د ده افزایش کېږي نو هغه ته هم نقصان رسولی شي.